السلام علیکم محترم عزتمنو قدرمنو مسلمانان ورونو امید لرم چې جوړ او روغ به یاست او د صحت جامې به مو برتن به الله تعالی انسانان د امتحان دپاره پیدا کړي دي. الله تعالی فرمایي زه تاسې ګورم چې په تاسو کې کم یو نیک کار کوونکی. حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه فرمایي چې ما عرض کوي د الله رسوله نیک سړی څوک دی د الله تعالی په نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک فرمایي چې پوهه شوی او د الله تعالی پر اوامرو باندې امر کوونکی یعنی د حرامونه اجتناب او پرهیز کوونکی. یعنی د ټولو نه نیک سړی هغه دی چې هغه تقوادار متقي او پرهیزګار دی. نو کوم سړی چې اجتناب کوي د هر څه نه چې الله تعالی حرام کړي دي، ځکه د تقوا کوونکو سره الله تعالی په قرآن کریم کې ډېرې وعدې کړي دي. الله تعالی فرمایي چې متقیان او پرهیزګاره به زه د جنت وارثان ګرځم. یعنی څنګه به د جنت وارث ګرځم؟ یعنی که انسان همیشه نه ولو خو همیشه به یې الله تعالی همیشه ولو همیشه به انسان مخکې نه ولو د دې مابعد کې به یې دغه انسان ختمېده بیا نه لري. یعنی د دغه جنت حور او غلمان او نعمتونه به همیشه دپاره و دغه انسان ته وسپارم و دغه انسان ته یعنی داسې جنت به ورکړم او دغه متقي او پرهیزګاره ته چې هغه د دغه مځکې د سوروالي او د پراخوالي سره برابر. حضرت انس بن مالک رضی الله عنه برک فرمایي چې موږ به د سترګې کې د بیشته غوندې معلومېدونکي شیان د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې ډېر هلاکوونکي بلله چې دا انسان هلاکوي، دا انسان بربادوي، انسان خرابوي. او نن انسانان په هغه شیانو باندې اخته دي چې هغه واقعي بربادوونکي او خرابوونکي د انسان دپاره. یعنی په دنیا کې هم انسان هلاکوي او په آخرت کې به هم د هلاکت او د ناکامۍ سره مخامخ. اتماز او د تنم برک فرمایي چې یو ځل ما عرض وکړ د الله رسول ماته وصیت وکړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم برک فرمایل د الله تعالی نه بیریږه، د الله تعالی بیرې ته په زړه کې ځای ورکړه. هر ځای چې ته وې د الله تعالی نه بیریږه. یعنی د کوم چا په زړه کې چې بیره زیاته وي دغه څه به ګناه کمه کېږي، او د کوم چا په زړه کې چې د الله تعالی بیره څومره کمه وي هغو نه زیات ګناهونه به دغه نه کېږي. یعنی څومره چې د بیره زیاته وي ګناهونه به کم وي، الله تعالی ته به ژندې او څومره چې د بیره کمه وي د الله تعالی نه دومره به د الله تعالی څخه لرې وي او ګناهونه به دې زیات وي. نواس بن سمعان رضی الله عنه برک فرمایي چې فرض کې د الله رسول نیک سړی څوک دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم کې د الله تعالی په نیز باندې کومه د نیکی ماته وښیه. رسول الله صلی الله علیه وسلم برک پر خوش اخلاقی ده چې کوم سړی خوش اخلاقی او د نیک سړی دی اخلاق کوي او بد څه دی د الله رسول فرمایي بد دغه دی چې ستا په زړه کې در وګرځېدله چې دغه بد عمل دی، چې دا بد کار دی، که چیرې په دغه باندې خلک خبر شي او ما ته به بد رد ووایي او ما به بدکاره وګڼي. یعنی کوم شی چې ستا په سینه کې در وګرځېدلی ستا په زړه کې هغه شی تا ته بد معلومه دی چې دا بد عمل دی، دا بد کردار دی، دا بد فعل دی، نو دغه کار بد دی، دا فعل بد دی، دا عمل بد دی، دغه د اجتناب او پرهیز بیا